زه خو اولنۍ خبره دا کومه چې زه د خپل مرکزي خصوصا د خپل وزیر اعظم عمران خان شکریه ادا کوم ډسپلین نیازي زموږ چیف منسټر صاحب مراد سعید بیا د خپل زموږ د ملکن ډویژن څومره ایم ان اګان دي څومره ام پي اګان دي څومره منسټران دي او زموږ مشران دي د ملکن ډویژن په پي ټي آی کې چې کوم یوت ته حیثیت دی ځکه شکریه ادا کوم چې یاره دا ډېره غټه ذمهواري ده او انسان یوازې شی نه دی دا به زه هغو ریکمنډ کړی یم د هغو نه به یې تپوسونه کړي هغو به زما په باره کې به ښه مطلب دی چې پازیټیو کمنټ وکړي اولنۍ شکریه خو زه د هغو ته کوم او دویمه دا ده چې د پارټۍ ډېره غټه ذمهواري ده اوس ورسره مخل باجوړو څخه نه شو چترال نه واله تر دغه شمله پورې دغه ده نو زما د الله نه امید دی انشاءالله تعالی موږ به ټیم ورک صحیح جوړو د زندګۍ کو بهترین تنظیمونه جوړو سنسیر خلک پر علوم مخ په وړاندې چې هغه په دې ملک میني هغه په دې وطن میني هغه د پي ټي آی په ویژن میني د عمران خان په سوچ میني انشاءالله تعالی پي ټي آی کې به لالچي سره نشي چلېدلی نه خپل ذاتي مقصد ولا چلېدلی شي موږ به انشاءالله تعالی په سوچ سمج سره کوم خلک چې زموږ نه په وړو وړو خبرو خفه دي جایز مسلې دي هغه به انشاءالله موږ رضا کوو هغوی ته موږ بالکل په خلا کوو هم او کوم چې د خپل لالچ او په خپل مفاد خفه دي نو په پي ټي آی کې خلک زه میسج ورکوم چې ځکه نشي چلېدلی چې پي ټي آی کې خپل مقصد د چا نه خان صاحب نشته چې د خان صاحب نشته نو زموږ به څنګه او انشاءالله تعالی د خان دا مقصد دی دی ارمان دی او دی مطلب ویژن دی چې را پاکستان د هغه کله وجود شي عمل په خپل خو ودرېږي عمل په غلامۍ نه ازاد شي د قرضو نه ازاد شي اصل کې موږ انټر پارټي الیکشن په 2012 کې کړی په 2012 کې نو 12 عین او 13 سټاک نو هغې کې موږ بیا هم هغه وشو زموږ په عمل کې مصیبت دا دی چې نن سبا چلودي ورکړي او چا سره رسوخي نو هغه بیا ویژن ته نه ګوري خو په هغې باندې کته سطح باندې رواني بیا د هغې نه بعد موږ هغه خپل چینه ورپوره کړو زه به په خپله ځاني وایس پرزیډنټ راغلم په کیپیټا کې بلکې ټول نه زیات فټافوټ ما په کیپیټا کې اغوسته دا ډېر د اعزاز خبره ده چونکې ما انټرا پارټي الیکشن الریډي لړاو کړی دی او په هغې کې ما له خدای پاک ګټه راکړې ده او د ټول کیپیټا کې راله ګټه راکړې وه په هغې کې نه مخکې بیا چې کله ختم شو عمران خان تاسو ټول ته معلومه ده چې عمران خان په خپله ودرېدو عمران خان ودرېد او د عمران خان سره سره نور خلک هم په مقابله کې ودرېدل او عمران خان هغه الیکشن وګټو بیا د هغه سره دا اختیار شو چې هغه څوک جوړولی شي او څوک نشي جوړولی هغه د دې پارټۍ چیرمین دی دا پارټي هغه جوړه کړې ده مشر یې هغه دی چیرمین هم دی او بیا هم هغه ته خلک نیک لاله هم مقابله کې ودرېدل نور څه کسانو ته هم ودرېدل او هغه چې کوم زموږ هغه فارموله وه په هغې باندې الیکشن وشو په هغې کې عمران خان وګټله چې عمران خان وګټله هغه زموږ مشر راغلی هغه چې کوم ډیسیژن کوي کوم فیصله چې کوي هغه به د ټول پارټۍ ورکرانو ته مطلع قبول کړي یو خبره ته کوم الحمدلله زموږ صوبایي حکومت هم ښه مضبوط دی مرکزي حکومت زموږ ښه مضبوط دی دا عمران خان له الله پاک یو ډېر غټ هغه زه ته داسې سوچ ورکړی دی که دا الله طرفه مهرباني ده چې د مدینې خبره کوي د قوم د زېدو خبره کوي هغه مطلب دی چې د کرپشن خبره کوي هغه د غلو د رانیدو خبره کوي هغه کې دا لچک نشته چې هغه معاف نو دا خلک د دوی د حکومت سره د رارتاوېدو سره کار نشته د رارتاوېدو سره کار نشي چې حکومت خرابېږي دوی وایي چې حکومت په بره خېږي روان دی چې ته موږ به کال سخته تېره کړو یو نیم کال به تېره کړو بس تېره کړو انشاءالله تعالی دا زموږ یقین دی بلکې زموږ ایمان دی موږ مسلمانان یو دا زموږ پوخ یقین دی د عمل په الله پاک د عمران خان له لاسه ښه کوي زموږ چیف منسټر هم ښه مضبوط دی ښه یو ایماندار سړی ناست دی ښه پښتن سړی ناست دی ښه عزتناک سړی ناست دی انشاءالله تعالی چیف منسټرۍ په کوم چې ناست دی محمود خان د هغه په کپتانۍ کې موږ هم ښه ټیک ټاک روان یو دغه په مرکز کې عمران خان چې روان دی لږ ساعت بعد ګورو انشاءالله دا وړې وړې خبرې چې دي کنه دا دا به ختم شي او دا خلک چې کوم راوتي دي کنه خپل کم غلا چې کړي ده کوم ظلمونه چې کړي کوم زموږ د پښتنو خصوصا د پښتنو وستر چې کوم ډالرې اغوستي او کوم ډرون حملې چې په موږ باندې شوي په وزیرستان باندې کوم شوي چې موږ ته به دوی یو تصویر خو چې یاره وزیرستان والا خلک قبایل خلک دهشتګرد دي نن تا ولیدل نن ما ولیدل چې قبایلو خلکو له نمایندګي لاړه صوبایي نمایندګي لاړه 70-71 سال بعد لاړه صوبایي اسمبلۍ کې کېناستل دا خلک دا نه غواړي خلک دا غواړي دا جنګي عمل دا نه ډالر راځي او موږ مونږ چې دا دهشتګردي او دا قوم په دې دهشتګردۍ کې الحمدلله الیکشن وشو په قبایلو کې زه دا په دعوې سره یم خو دې څومره شفاف وکړو دا یو وجه دا ده زما ستا عمل ته الله ګوري په هغې فیصلې کوي کله چې د مشر عمل ټیکي د مشر سوچ ټیکي د مشر نیت ټیکي خدای پاک ښې فیصلې راولي
چې کله د مشر نیت او سوچ ټیک نه غلطي فیصلې د بره د اسمان نه راځي نظام الله چلی ما ته یې نوش چلولی خو کم از کم سوچ او فکر زما خپل په کار دی چې ما ته سوچ وکړو نن په قبایلو کې الیکشن وشو دا ډېرې کمې ورځې وشوې لاک شکر دی یو تا به یو هم نه یې اورېدلي چې دماکه وشوه په قبایلو کې یا مطلب دا چې دهشتګردي وشوه د هغې وجه دا ده مونږ غلامي نه کوو مونږ دوستي هر چا سره کوو مونږ غلامي نه کوو که مونږ غلامي کولی مونږ به هغو ته وایو چې یاره راشه طالبان دي الیکشن دی ډرون حمله وکړه مونږ له دومره دومره ډالرې راکړه نو انشاءالله تعالی په پښتنو باندې زموږ په قوم باندې هېڅوک پیسې نشي اخیستی خدای پاک عمران خان راویستی دی انشاءالله تعالی مونږ به امن راولو انصاف ته راولو او عدل به انشاءالله به قایم مونږ ورته اول ویلي چې یاره تاسو مهرباني وکړئ دا روډونه مه بندوئ هغې وجه دا ده که مونږ एकदम اکشن اخلو اولنۍ به خبره به تاسو کړو چې خپل قوم باندې ګزار نه کړو اولنۍ قسم به تاسو میډیا والا کول مونږ ورته دا ویلي چې بهې روډونه مه بندوئ مونږ در په اسلام آباد کې ځای درکړی هلته ناست وئ عام الناس وایي مونږ ته وایي چې که څه ضرورت وي مونږ له کوو اوس به ته مونږ وایو چې ستاسو جایز څه مسلې مونږ ته وایي چې مونږ سره کښېنئ حل یې وکړو دا مسله نه ده چې ته استعفا ورکړه کور ته لاړ شه داسې خبرې دي چې تا بیا هم پي ټي آی الیکشن وګټي زه بیا هم روډونو ته راوځم انشاءالله تعالی مونږ صبر کوو او صبر اخرنی حد دا دی چې مونږ صبر کوو خو قوم پسې هم راپاڅېدلی زمونږ به دومره هغه پیمانه اوچته شي د صبر ماده به ختم شي نو زه دوی ته ریکویسټ کوم روغ وتم چې په کار دی روډونه نه بندوئ زمون قوم دی ستاسو قوم دی دا وطن زما دی وطن د ستاسو دی مهرباني وکړئ قوم ته تکلیف مه ورکوئ ځکه چې بیا به انتظامیه مطلب د حرکت کې راشي بیا به ذمه ور تاسو پخپله